مذکوره علماء کرام او صلحای امت هر کله چې مخکي حقیقت ذکر شو حقیقت کوم ایکم ذبح د جانور دا ولهذا اوس دغه مطابق چې کوم دینو کتاب الذبائح ذکر شو ذبائح ته ذبیحه نرا هغه علالا خو په معنا د مذبوح سره دا او دا صاحب فتح الباری لیکي چې کتاب الذبائح چکم دے دا په 93 احادیث باندې مشتمل باب دی معلق د دینه یوش دی او باقی ټول موصول دی او مکرر په دې کې چکم دے او ناسی دی او غیر مکرر سره سوال احادیث دی غیر مکرر په کې سوال احادیث دی او سوال احادیث ترجمه کو او باقی ټول مکرر دی کتاب الذبائح والصید والتسمیہ کتاب دې په بیان د ذبائح یعنی ذبیحه علالولو او ذبائح ته ذبیحه تن هغه شی چې علالیږي یا هغه شی چې علالول شي یا هغه چې طریقه د علالولو ده والصید احکار الک په سبق احکار او د سیس احکار بکای او طریقه د احکار صدا حلال احکار صدی او حرام صدی دارنګ والتسمیہ او نوم اغسطل درب وقت علالی د جانور یا نوم اغسطل درب وقت لیگلو د اغا احکار کون کی سپی احکار کون کی سپی اغا جت لیگی او نداغی طریقہ بسی السلام علیکم جی بند ہے ٹھیک شو علماء کرام صلحائی امت وقول الله عز وجل حرمت علیکم المیتۃ مردار حرام ده الى قول تعالی فلا تخشوهم واخشوني سورۃ مائده طول خلاص کړه وقول تعالی یا الذین آمنوا لا یبلونکم الله بشیء من الصید اول آیت کې محرمات ذکر کړه او په دې آیت کې لا یبلونکم الله بشیء سرا اشاره شو چخکار جائز ده حرم کے منع دے تو غیر حرم کی روا دے وقال ابن عباس العقود اوفو بالعقود وقوس دے العهود هغه وادي چې کوم طرف سره کړی دي ما اوهل و حرما سمان اوفو بالعقود پورا کې وادي درب پس کی ما اوهل و ما وحرما فارغ سیز کی چلا حلال کړی دي ایت حلال وای هغه شی چې رب حرام کړ دي نو هغه ته حرام وای الا ما یطلع علیکم سوا دغه محرماتنا چې پتا سو به دغه حرمت ورسته شي الخنزیرو لکه چې خنزیر دی دا چې فقط محرماتو کې خنزیر دی نه دم مسوح هم دی او میته هم دا او ما اوهل لغیر الله هم دی او پای کې خنزیر هم دی ٹھیک شو یدرمنکم یحملنکم برانگ اختدن کی تالرا غصدن کی تالرا شنعان قوم عداوت دشمنی دا قوم المنخنقا حاصاوری خپی کرشوی یعنی تخنقو فتموتو چه مرائی بانکینی او زورو کی او دا قسم مرشی نو ایتا منخنقا وی او دا حرام دے والموقوزتو او پلاوڑو ٹکول شویم موقوزه آساوری ته وي چې په لوړ وټکای او بعضی کتابونو کې راځي مشکات ثانی د حدیث ویل شوی دی تاسو ته یاد دي ساوري به ودرو مخامخه او په نه خو به وشته تر دې چې مړ بشه په خپل بوغ ورځي د دوی په بیا غینه پس علالو اين بیا به خوره رايته موقوزه وي یعنی تو ضربو بالحشب چې واور کې په کوتا کو وي او ځای سمړ شي ها وشکنا تو قدها فتموت اولی اوی وای نو بیا مرشی والمتردیتو او اغا د غر را ورزیدل شوی غر کی سرل اثر دلا اثر راو ورزید او چالال نک سټی لاندراغه مرشه تتردى من الجبل چو ورزیږي د غرنا او بیا مرشی علال نشي ورنتیها او د ساورو هغه ساوري انتیها فخروا والشوي
د دو ساورو جنگو ایو بل پخکرو وشتله تر دې چې دواړه په ځای باندې کېنا اصل په قلاره باندې وژګنه اطمینان سره پخپلوي تون تو شات هغه چې وشته کیږي ګډه فما ادرکته يتحرك بذنبه او بعينه فاصبح وكل معنی دا منحنقه موقوزه متردیه او نتیحه دا کې درته ملاو شي او تو ګور يتحرك بذنبه چغه ذنبي خوځي لکه خوځي حرکت په لکه کېشته پسترګو کېشته غوجونو کېشته ارجا بسکه او بعینه سترګي خوځي را خوځي بیا فاصبح وكل علالک اخرى ایو دریم خبره فقالی کی چې په وخت علالولو چې کله بمړای باندې جوړکې راخي او وینه شر روان شي نو پوه چې دا ژوندې وا او چې وینه تر روان نه شو نو مطلب دا چې الکه چې د مر ساوري په سټ باندې چړه راخلې دا او بیا مخرا جی شابه نعیمه فإن وجدت مع كلبك أو كلابك كلبا غيره فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. ګوره دا حدیث مګه ویلی چې ټول 12 حدیث تی پکې کنه ان یو حدیث پکې دا دې وسطات بیا راځي تر دې چې تابستړي کی اوله مسله ځکه مسأله د احکار ده احکار په لیندې کېږي په غشي باندې او دا غشي دو طریقې دي یو دا چې دا غشي دغه سنیغ په احکار کې دن نشي ا د غشي یا وزري کنه ا دغه سنیغ احکار کې دن نشي او بیا مرشه ستاره چې دونه مخکې مرشه دا تعالی حلال دی خو شرط داو چې تا غشي چې څوک روانه نای وخت بسم الله ویلو وژګنه بسم الله او بس دا طریقه شو دا لار شو او که تا داسې خوشی کرتای بسم الله لاره مردار دی اوسه پوش مولانا صاحبہ او که چر داغش پکې داسې ولګید او مړ شو داسې نو حلال دی او که داغش منځ کې داسې یعنی په ګډا شو او دې چلان ابتداسې په پلانو لګید آلرګي ورته لګید او دې دغه څه مړ شو دا وقیزه شو موقوزه شو او دا مردار شو دا یو مسله شو ٹھیک شو دویمه مسله د سپو ده سپې چې معلم وي او دغه نه خدا اوله نه خدا د معلم چې بي د وینا د مالک نخکار پسې زینا اگر چې ښکار ویني دیم حکم دویمه نه خدا ده چې اخکاری لیگی دیزی چغی منکی چې ادرگا دی واپس راشی نو دا لوی نخدا دریم نخی دا چخکار کی خلق خخ کی او اغین برخ اخفل نخری مالک تا غر سی دا معلم دی او که دی تا نخفل خیٹ رگا اوی خوڑل نو دی مردار دی معلم نه دی بل شرط دا چې دې زخمی کون کې وي یعنی چک پکې ولګي او بیا په ځای ناشتي او د دې زمانه بعد سپیدا سمشته چې په مرغیب ته ورسې نه پنجولان دي کیدي او خوري موري نه پکې چک لګي دا مرغیب چې بعد خلک نشي کنه دا چې په سپو باندې شي څنګه ورته نو دا خو د معلم دا بیا هغه معلم د سپی نیول شي دا طالب لپاره حلال دی خو بشرطی کی چې دې سره بل سپینی او که چرستا سپی دالونی ولا یا مرکا خو الته چې تور سیدی نو استاد سپی سره نو سپی ومو بیا مردار دی بیا به نه خوې بیا سره بیا مردار دی بیا به بالکل نه خوري دا یو څو مسلې دي چې دوی دا ذکر کړی دي ٹھیک شو دا رنګي مولوی سیو کې تا یو ښکارويشته او بیا تا نه روک شو رز دورز پس تا ته میلاو شو او هغه ښکار کې ستای غش انخته یا ستا 100% یقینو
چې دا شی زما په غشي زخمی شوی دی او واقعي زخم د غشي یو نو بیا هغه حلال دی که زر دی منی نو خوري نو اخرى او کچری شی مړ ملاو شو او باغی ما استاد د غشي زخم نه کاری نو بیا به نه خوري کې دې چې دا حق انفی مړوي نو اوله مسله یاد کړه او دا روایتونه چې څومره دي دا دي سیب نه دي عدی ابن حاتم وی سالت النبی صلی الله علیه وسلم سید المعراج ما تاسو کو د پیغمبر اسلام نه په بعد احکام د معراج پیژنې کنه هغه او پلانو باندې د احکام د غشي په دني سره په پلانو باندې فقال ما صاحب حدی فقل هغه احکام چورسی هغه ته په تیروالي د دې سره هغه سوکته دي فقل خرا وما صاب بعرضي فهو قيز وهغه شی چورسی هغه ته پلانواله اډانا پلانا یعنی دانه دی هغه بیا مخرا ولی فقنه فهو قيز نو ته ټکول شوی دی وقيز دی روس بل خبرو کوم ان شاء الله وصالت عن سيد الكلب تپوس مې کو د سپید احکار په باره کې فقال امام سکاله کا کتا تی سارکنو فقل فإن اخذ الكلب زکات زکات نیول د سپی تا د پارا بغیر د خوراک نه د حلال ده پدم د حلال شوا او دل پارا بلې سمرقندی وی چې علم تعلیم ډیر اوچت شه ده سپی مردار ده او چې معلم شو نو وګور احکار نیول شي حلال دي فن وجدت ما کلبک او کلابک کلبا غیره کتاب خپل سپی سره یا سپو سره پردیش په وکړه فخشیت او تاتی یری چې کو نا خذو ماو چې دیم پکې مرګره شوی دی وقد قتلوا او جلد فلا تاكل مخرا ولی فانما ذکرت اسم الله على قلبك تاخذ الله نوم اغستو په خپل سپی باندې نه پسپو د پاکستان باندې ولم تذكر على غیری او په بل خود نه اغسته نو که تاسو سپی سره بلی او کې اغي نیولی اگر چې اغي نه خورلی او تا دې سار کړی وي پردیس پیری نو پایغه بسم الله نه دی ویل شوی او دا شو لکه ستا مخکي یو سره بل سره چرګلال کې بسم الله پیری او تعالی جایز دی جایز نه ٹھیک شو بھائی مخکي باب سید المعراج هغه حدیث دی باب دې په بیان د احکام د دني په پلانوالي سره چولې دلته نه وقال ابن عمر في المقتولة بالبندقة تلك المأخوذة وكرهها وقال ابن عمر سے فی المقتولة بالبندقة آغا جانور پرنده چاو وجل شی په بندقی سرا وی فرمایا چې تلک الموقوزه دغه هغه موقوزه ده ټکول شوی او قران شوی دی هغه حرام ده اما کې درته ما وکریا سالم والقاسم ومجاهد ابراهيم وطال حسن وکل حسن رمي البندقه في القرى والامصار حسن بصری وی وشتل د بندقی په کلو کې ناروا دي ولمصار په خاریو کې ولا يرى بأسا فيما سواه او چې چاته خوشی ځکه د کوری د بیا خیر د ګنا نشته اوس دا بندقه څه شه ده بندقه نو بعض خلکو دا بندقه بندوق نه د ټوپک ته وي دا غلیل ته غلیل پیژنې لکه اوس غلیل دی اوس په غلیل باندې وشتل امصارو کې او په قرا کې د غلیل وشتل من دي ولی او دلته ته غلیل ولیا مرغه ده کینه خطا چې مقام په چاسو مشومه زنانه یا پر سوي سر به ماشي سترګې بوزي نو دا ګناه ده ها په باري خار کې ان بیا ولا اوس مسله دا چې لکه احکار د غلیل څنګه ده نو بندقی احکار حرام ده ځکه دا په میراث کې راغی په موقوزه کې راغی ځکه چې دا احکار چې لګي دې داسې دلایي کټکې نه او دغه وجه ده چې د څنګه د بندقی د غلیل احکار منه ده نو د بندوق احکار منه ده بندوق په یې چریز ټوپک چوي اوس په چری سره دا غوخه کی داسې کټکی کی نه درنه تکینی او چې کم شی کټکی نو بیا غي سره جایز دی او چې کم شی کې نه زخم دنه ته جوړي او کټکی نه نو بیا څه دی هغه حرام دی دل پر بعض علماء لیکل دي لکه د کلاشنکوف احکار دا جایز دی لکه دی ګولای څوکلا دام شی غصې یا لکه دی وا فکر ټوپک سنم دی
چونتری ہوتے کہ سوچے ہوتے جی تری لفظ میں تم پوچھتے نو اگی چکم دے اگی دا گولے سوکا چکم دا ناغا نکدار دا تو بعض علماء دا جنتری منتری دا دې ښکار جایز دی لکه چې دا شی داسې کټکی داسې غوسه یې نکدار دا او هر چې چړه دا چره دا چره هغه جایز نه ده نو هر هغه شی چې دا شی غوسه ښکار جایز دی او چې یو شی کې د نکیږي لکه د ماوی شره دباوي هغه جایز نه دی نو بندقه غولل توي خو بندوق چې کم دی هغه په دې کې راغی قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن ابي سفر عن الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراج فقال إذا صرت بخدي فكل وإذا صرت بعلي فقتل فإنه وكيل فلا تأكل فقلت أرسل كلبي وقال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل قلت فإن أكل فقال فلا تأكل كتر سبيت أن أخوة فلا تأكل مخرى فإنه لم يمسك عليك دي طالب ندي سار کرے انما امسك على نفسي دي خپل خېټه مړه کړی دا قلتم دي ارسل قلبي فاجد ما قلب اخر بل په ګورم بلا تاكل فانك انما سميت على قلبك ولم تسمي على الاخر چلو باب دې په بیان دغه ښکار چورسي ورته دا لیندا بیار دی په کوتا کا خپل پلر کی سرا بیار دی په پلنوالي سرا نو اوس دا جائز نه دي جی قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن منصور عن ابراهيم عن همام بن الحارث عن علي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة قال قل ما أمسكنا عليك قلت فإن قتلنا قال ما امسكنا عليك پوجمان زنګه کې هغه شی چې دا سپیتا ته اختصار کی سپیزر ته اختصار کی ها امسکنا یو زیبان منګه تیر دوی او درس مولوی سے کو زموږ په نه جو کنه او سړک په غاړه جمعهتون په خاور ته تلو درس کو او سورت مادی درس کو ما امسکنا مان الله وی چې کوم شی د تدی سار کوم نو بیا خورا امسکنا دا امسکنا معنی څه کوي چې سپیدر تی سار کی ها چلو وای کنه شابه کل ما خزقا هغه شی چې دی اوشلی خزق ما پیو شو کنه اوشلی دنه پکې دن نشي وما صاب بعرضی فپلانو نو فلا تاکل بس باب صید القوس باب د بیان د احکار د تیر د غشي وقال حسن بصری وی ابراهيم اذا ضرب صيدا چې کله اولی یو سړی احکار فبان منه يدن لا سنکشي او رجل يخفا فلا ياكل الذي بانا هغه شی چې کوم دینه جدا شوی دی هغه د نخري وياكل سائر او باقي ټول خوري شي ګورم مثال ته وکړم ایتا مثلا اوسه وشتلا تا چې په غشي وشتا نو اوسه داغه شلار ځانو دوسه په دې ترخ خلاصه دا بازوی کښ بازو ارتاو شافه اوس باقی اوسه چې مړ شو نو دا حلاله ده نور ته خوري چې کوم بازو ته کټ شوی دی دا نشي خوري ولی شي خوري ځکه دې کې عقیده وا د زبایو مسلطه کې کما هر هغه عضو د ساوري چې د ژوندینه کټ کې نه حرام ده دا بازو چې کوم لې چې کټ شوی دا خو د ژوندینه کټ شوی دا دا پتا حرام ده او ما بقیه حلال دي البته کې چرتا دا غش وشته او په دې اوسې پني په دې سر باندې لګ په دې مېز او دا داسې اوش دي دلا دا جایز په خپل وې درته اذا ضربت عنقه او وسطه فكلوا چې سټ ولا و یا سینه ولا وای او سینه بل شي بیا پړې شي جی وقال الأعمش عن زيد استعصى على آل عبد الله حمار فأمرهم أن يضربوه حيث يتيسر استعصى على آل عبد الله بن مسعود حمار استعصى بين اترد بارش مانو کا فعبد الله بن مسعود باندې حمار وحشي فأمرهم أن يضربوه ویوله حيث تيسر دو ما سقط منه وكلوا غني
اګور خر ورته خلق وي کنه زنګري خر عبد الله بن مسعود بوله چې څنګه موښته په کوم طریقې موښته خو دبر خبره ده دو ما سقطا کې په دې غشي کوم شی ته ارتاو شو هغه به نه خوره انور به خوره ځکه ارتاوي څه چې کوم داغه ژوندینه جدا شوی ده حرام ده. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا خيوة قال أخبرني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن أبي إدريس عن أبي ثعلبة الخشني قال قلت يا نبي الله إن بأرض قوم أهل الكتاب أفنأكل في آنيتهم بأرض وبأرض صيد أصيد بقوسي وبكلب. وردا یو حدیث درته مدي کې دوه مسلې دی بیا سبحان نور راضي. قلت ما یا الثعلبة بن الخشني ما یا نبی الله إن بأرض قوم أهل الكتاب موږ د اهل کتاب پزما کا پاتې کیږو افنا کل فیانیتهم آیا منګه دې په لوکي خړې شو یو جواب سره روان دي و فی ارض سیدن او منګه په یو ځمکه ښکاری کیو داس ځمکه چې د ښکار یې بیابان کې پاتې کیو اسیدو په قوسی و بقلبی ذکر کوم په خپل غشلندو او پسپو الذی لیس بمعلم و بقلب المعلم دو قسم سپیرا څخه معلم می تعلیم یافته او غیرم وما يصلح لي ما دې پار دین څه حلال دي. قال حضرت اما ما ذکرت من الكتاب هر چې تا ذکر کړی دی د لو خدای له کتاب نه نو فین وجدتم غیرها که چرتا څه دینه بغیر مومه فلا تاكلوا فيها نو مخره ترنا وان لم تجدوا او که نور لو خنه مومه نو فغسلوها وكلوا فيها نو وینځه او اخره. ګوره علما کرام یو مسله تاسو د فقه ذکر کړی دا وی فقهای کرام فرمایي چې د آل کتابو د کافرو لوخي بلا کراهت د استعمال جائز دی فقہی کتابونو کې او حدیث کې راغی چې فلا تاکلوا فیها نو مخره پدې کې اوس فقها خو د حدیث نه مخالفت نه کوي راغی وی چې یجوز بلا کراهت نو حدیث کې راغی چې فلا تاکلوها نو ځکه طالب جانا او پوښتنه عمران الدین خانه چې دا لوخي د کتاب په دوه قسمه دي یو هغه لوخي دی چې هغه استعمال په غلای زبان دی لکه پای کې شراب سکل کیږي دم مسفوس کل کیږي ونه شوي اوس کوم لوخو کې چې حرام سيزونه خورل کیږي هغه لوخي استعمال بالکل جائز نه دی. هغه نه علاوه چې کوم دوه نور لوخي دي چې د شراب او د دم مسفوح او د خنزیر هغه پکې استعمال ني د بیا اولاد دي چې ته مستعمالوا چې چر دین علاوه تعالی بل لوخه ملاويږي او چې چر نور لوخه نه ملاويږي نو دا لوخه به خمزدار په درې شرط ویزي او بیا پکې استعمال وکړي. لکه یو لوخه دی هغه کې خلک مچازي کوي د کیو ویزي نو خور مناسب نه دي اگر چې دی او بوتره پاکيږي مزدار خون نه کوي ٹھیک شو ستا چې پکې واس کړی ځا وَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَاغْسِلُوا وَكُلُوا وَمَا سِدْتَ بِقَوْسِكَ هغه شی چې ته خکار کې په خپل غشي سره وذکرت اسم الله نو فکل وما سِدْتَ بِقَلْبِكَ المعلم فمعلم سپی فذكرت اسم الله نو فکل وما سِدْتَ بِقَلْبِكَ غیر معلم فادركت زکات نو فکل معنا فادركت زکات مرفوع کتا اومن د پاغي باندې موقد علالولو نو بیا خورا معنی ژوندې او تا په خپل حلال کړه الا ما کل صبو وما کل صبو الا ما زکیتم باندې رااله پوښي او چې ژوندې نو خورا او چې درمړ شنو بیا خلاص بیا به نه خوري. جی باب الحذف والبندقه باب دې په بیان د وشتلو د گیټو والبندقه او د غلیل حد غفی جنې کنه لکه بعد خلق عادتي دا نری نری گیټي داسې کی کله داسې ورته کله داسې کی کله داسې کی کله داسې کی تیشوا دا جایز نه دي. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په لار ته یو ځری داسې کو څه واسو څه کوي دې ته دشمن نشي وشته ته کار نشي کولای په دې سره سوا دې چې یو مسلمان سترګه به خراب کړي نو دا گیټه مولا پاکزل بندقه غلیل اوس غلیل وشتل چې کوم دي نو دا ډېر نقصان دي ورته دلته خدای وشته نو چرته خو څنګه ماشوم بروان بلار برواني کنه ها او شو کنه زموږ ورګرو ای ګاډي واسه کوم ځان نه ګاډي واسه په پوجي هغه مالکی وادو
نو چا دز کړی دی ګولې رااله په ګاډي چت باندې نو ګاډي چت ورسره نو څه پیدا شوی ګاډي دې خراب نو تعالی په دې کې ملاوی کې څه خدای بندا خاصه خامخ مصیبت ته جوړ کړ دې حضرت صلی الله علیه وسلم د حذفنا او د بندقین بندق به یې غنا ګولې منع کړ چلو ولید دی یو سړی یخذفو چې گیټای وشته فقالوا لا تحذف انك فتمو لكنا فإن رسول الله صلی الله علیه وسلم عن الحذف حذف منع کړه او کان یکر الحذف یا وی چې منع کړه یا وی چې بد غني وقال انه لا يصاد بي سيد حذف دې سره نخکار خکار نشي کېده په دې سره دخکار ولا ينكو بيادون او نشي زخمی کېده په دې سره دشمن ولكن قد تكسر السن لیکن دا بندق چې دا کلا ماتی غاز انسان وتبقى العين وباز سرګد انسان ثم آباد ذلك يغصفو بیا چې دیو کته چې هغه سره بیا اګټي وشتلې فقالوا احدث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تا ته یار ما حدیث بیان کړو چانو نان الحذف او کړل حذف وانت تخذف او ته بیا عادت جوړ ساتي لا اکلمک کذا وکذا پورا زمانہ ورسره بیا خبرې نه کړي او دې ته جواز هجران د مخالفت ته سنت نه چې یو سړی د پیغمبر د سنت خلافی ایست هجران پریږي دی کنه ایسره هجرانو کې دا جایز دی جی او دا هغه حدیث کې راځي چې درې ورځې زیات خبرې بنه باندې هغه منی کې دا نه راځي دا خو لله فی الله دی جی ګوره مولانا صاحبہ سپی ساتل جایز دي خو درې قسمه سپی جایز دي یو د ښکار او یو د سوکیداري او یو د اجر دین علاوه سپی ساتل جایز نه دي د دې وجنا چې دغه سره رحمت فرشتي ناراض او دل تم راغه چلګه کہ یو سڑے مثلا بلا ضرورت قلب سید و قلب ماشیہ اور اس طرح قلب زوارا اے زواریہ او زوار اغم دخکار دے دا سات دین علاوی تغید اعمالنا یومیہ قیرات کمی یعنی اجرنا معلوم ہے جس پہ ساتل مانا دی قلب سیدن خمانا خکار او ماشیہ مان پیشوی اے ماشیہ سوک دی معنی کی دا فصل اور اصل معنی دار کی اجر جی بس گورا دلتا ازدادی چی لیسا حق مختنا کلبن چی چا اوسات سپے لیسا بکلب ماشیتن چاگا سپے دغی نی دا اجر نیوی او زاریتن یا دخکار نی اس پکار چې د زاریتن نو پکار او قلب زارن پکارو خودل د زاریتن راغی بعض علماء کرام فرمایي چې اصل کې دا زارن هو خو زاریه بموافقتی ماشیه ده مکی کلمه د قلب ماشیتن ده دغه موافقت سره زاریتن راغل ده ورنه عربي ګرامر په لحاظ سره زارن پکارو او زار د zarar نه ده او معنا هغه اسپیخ کاری چې ستاله پارا پرنده اونیسی زخمی کی او تاتی ساره کی نقص کل یوم من عمل قیراتین دو قیرات کمیږي او قیرات نصف دانه ته وي ٹھیک شو جبل مراد دلته نه ده ادم بخاری اول کې ویلو په ثواب کې زیادت ته مثل خود ده او په عذاب کې سزا کې قلت ته نو دانت په خپل معنی سره قیرات اخلي جی قال حدثنا المسيح بن ابراهيم قال حدثنا حنظله بن ابي سوره عن سفيان عن سمعت سالما يقول سمعت عبد الله بن عمر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبا الا كلبا زاريا بشيء او كلب ماشيا فانه ينقص من اجره كل يوم قراطين وفي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتنى كلبا الا كلب ماشيا او زاريا او زوارن خپل فزیر راغی جی كل يوم قراطين
بس ګوره مګه مخکې مسله بیان کړو دا هغه تفصیل دی اذا اکل الكلب تا سپیستا معلم او تا ولېګا او دې سپیچ کوم دې پاغي کې ځان له خوراک وکړه نو چونکې دې معلم نه دی نو لہذا د دې زخمی کړي ښکار تا لپاره داسې لکه سپیچ سره خوري یعنی حرام دی ها کې ژوندې تر تا پورې ساتلو نو بیا ټیک ده اذا کل کلب او قول تعالی يسالونك ماذا احل لهم تپوسی تانا تصد پار دیل حلال دی الى قول تعالی سر صاحب اجترهو اکتسبو ورجو کنا اجترهو د جراحان ده او جرح مان اکتسبو دی معنی چې تال پاره ګټه کړی نو ګټه خواغه چې تا پوری اونې شي کنا وقال ابن عباس ان اکل کلب فقد افسده کہ چر دی سپی د اخکار نشي اوخره نو افسدو ایسے کا بربادی کا دربان اخکار یعنی مردار کا اسے پس تارا خوش کا هغه ته نزان لیو پنجو خورلا انور تا ته په خله کې نیول راړه افسدو مردار کا نه به خوري انما امسکالا نفسی دی خدان لسار کړ دے والله تعالی یقول تعلمونهن مما علمکم الله تعلیم ورکه د سپوت د هغه تعلیم نه چې خدای پاک تاسو خود نه کړی دا اوس فیضربون دی دا د تعلمون تفسیر د متتو چې باب ضربه یضربو او گردان د سلف صغیر خو څنګه هغه په جاری کې نه فیضربو تعلیم چلخی نو وهل کیږي بداس په ويعلمو او دیله به تعلیم ورکول کیږي حتی غاید تعلیم او د ضرب دا تر دې چې یترکو چې بیا اخکار تا ته پریږي دي مطلب پوښي او ته به خوشی کې شابه دا اخکار الونی وا دې چلار وې خوړه دې تا ترار وې خوړه ماره نه بونی سي نو تاسو ورګي وځي کنه داسې د بیا به دغه سي لګي چې بیا تعالی راوړل شروع کړ نه خوړه بیا به پکښ زموږ مولانا رشید احمد صاحب چې رحم الله نغیب پیشوګانو سره ډیر یو ورځ د لاس ډیر زخمی مې سره پیدا پیشو مینا کوله نو زخمی کړم ته دی وسره نو ما دا تاسو کې ما دې ته خوراجه کړ کوته بوله پیشو تاسو وا چې دې کمبل نه نرم او دا وخت دې کمبل نه صفاو الله ما دې دا معلمه ده کنه ما څنګه پیدا ما سره وځي یو ورځ یخه برستن وا په دې راځه زما په سینې و شو کنه بار برستن له پاسه نو مچاج وک په څار پاس دغه نه بوی راځي ما خو دا کار خو چې مچاج کته نه راغلی انا زراله من دا سره دغه بیا ما دې پیشو ګراره ما سره نو ودا دم رو خیال شي د سټ نه میونیسون دا پوز والا د مچاج بوی مان एकदम کنه دا څه کوي پښې تر څلو زره مې تاسو وکړه بیا غینه پس ته دا په کټ باندې زما پری د بالکل په بسترې مچاده نه چې مچاده راشي په کټ سر کټه کوي دا د فیضرب و يعلم تبه وحی او خودنه بوته کوي حتا یترک نو پښو قران جو دې نه دوه خو پښوګان نه کوي ونه شي کنه وکړیا ابن عمر چلو مخکې دا وقال عطا ان شربت دم ولم ياكل فكل خدا دې خپل مرضی دا عطا سی به کی چروینه تراخ کلی وی او نور نی خولې نه بیا خورا نو وینه و نه غي خزان مور ک نور پکې خېټه کې راضی نه کړه نو دې معلم نه دی معنی عقل ځان لو کار یو شی چې خور معلم نه دی جی من یو قومي چخکار کو په دې سپو سره آسان دې ټول حدیث ته مخې ده امسکنا علیک چې داس پیتا ته اشاره کیدا وان قتلنا اگر چې مړی کی الا یاکل کلب ذا
پته نشي چا به وجلی ها باب الصيد اذا غاب عنه يومين او ثلاثه باب د په بیان د حکم د غخکار چې تانه یو ورځ دوه ورځې غایب شي نو صبح کوي نو ځاګي ما تا اول نووي چې دوه ورځې پس لاړ شي استاد 100% یقین وي چې ستا پلندې دا شی زخمی شوی دی یا ستاغه ش پکین خط دی نو وی خورا کې زړه دی مانی او چې نه پرېږي جی وفي قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عاصم عن شعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا اصدق قلبك وسميت فامسك وقتل فكل وان اكل فلا تاكل فانما امسك على نفسه واذا خالت كلابا لم خالت كلابا کی چر ګډ شي ستا سپي سره نور سپي لم يذكر اسم الله عليه فامسك فامسكنا وقتلنا فلا تاكل فانك لا تدري عائشہ بسه اگر چری ته نه خورل نه خطبه ځکه نه خوري چې دا پته نشته چې د کم سپي د ښکار دی دا په خپل سپي باندې بسم الله ویلې واجی چې باغی سوا د استاد غشي اثر وی نو فکل ها عائشہ او کتاله ک په 10 پیوک او هغه التن ابو کرتا شو نو نه بخوري اوس دې کې ولی ځکه چې کیفیت ته موت مجهول دی چې آیت جدید دا مرګ ستاد د غشي پوجي راغل دی یا په بو کې د غردیدو پوج سره راغل دی جی انه قال للنبي صلی الله علیه وسلم یعنی یو سره خکارولی او بیا دې ورپسې ګرځي یو ورځ یا دوه ورځې ثم یجد میتن وفي صامو قال یاکل النشاء چې غش پکې پروت دی کنه نو بیا غو اخره کې ضرورت دی مانی کنه دا ظاهر خلصا د غشي باندې لګیدل دی جی باب اذا وجد مع صيد كلبا اخر وفي قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة عن اقا حدیث ته منډه واو شابه لږ پاند نور پاتې يا رسول الله اني ارسل كلبي واسمي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اخذت كلبك وسميت فاخذ فقتل فاكل فلا تاكل فانما امسك على نفسي قلت اني ارسل كلبي واجد معه كلبا اخر لا ادري ايهما اخذه فقال لا تاكل فانما سميت على كلبك ولا تسمي على غيري وسألته عن سيد المعراج فقال إذا صوت بحجي فقل وإذا صوت بعزي فقتل فإنه وكيل ولا تأكل باب ما جاء في التصيد في التصيد یعنی معنی عمل دخکار ځکه یو روایت کې راځي حدیث کې راځي چې لکه من تبع الصيد فقد غفل یو سره ښکار کوي نو دا د غفلت نه خدا بعض روایتو کې راځي چې ښکار مکوای دینه دا مل چخکار و منی دې حدیث کې راغلی التصیدو سمانا مشغله د احکار جایز ده خو داسي بشرطی کی چې تعالی دین د کارونه غافل کوي نه جی ان قوم نتصيد بعض الكلاب یو داس قوم یو په دې سپو باندې ښکار کوي جی اذا اصلت كلابك المعلمه وذكرت اسم الله معلمه عليك الا ان يكون الكلب فلا تاكل فان يخاف ان انما انت على نفسه وان خالت الكلب من غير مر ضرورت من غير حق تاكل وبه قال حدثنا ابو عاصم عن خيوة بن شريح التقي وحدثني احمد بن ابي رجاء قال حدثنا محمد بن سليمان عن ابي المبارك عن خيوة بن شريح سمعت ربيعة بن زيد الدمشقي قال اخبرني ابو ادريس عائد الله سمعت ابا ثعلبة الخشني يقول اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ان بارض قوم اهل الكتاب ان ناكل في انيتهم دي خصفان مقدر دي ها اي موږ د ایلو کې خورې شو ها واذن بالورد فإن اسير بقوسي او اسير بكلب المعلم والذي ليس معلما او مخکار کو بداس سپیچ هغه معلم نه دی اخبرني ما الذي يحل لنا من ذلك فقال ما ذكرت من انك بارض قوم اهل الكتاب تاكل في انيه فان وجدتم غير انيه فلا تاكل فيها ايش مخرج زکه چې دا شرابيان ته واپیان چې ګران دي چلو وان لم تجدوا فاصلوها ثم كلوا فيها واما ما ذكرت انك بارض شيء فما شئت بقوسك فاذكر اسم الله ثم كلوا وما شئت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله ثم كل وما شئت بكلبك الذي ليس معلما فادركت زكاته فكل اي چې موقع د العلی ملاو شو اخرى کینین مخر الله دې رحم وکړي باران شابه يا لگا
مالك قال ان فجنا پاسول منګه ان فجنا پیژن کنه وکړه چرته دی لږ مزه کړم بیا ځوخه نه وکړي ها ان فجنا پاسول منګه پیژن کنه ان فجنا څه الکه د پنجرین او د جالنا او د زین منګه پاسولا رايت خله هو کيو بمر الظهران مکی تنیزی زیده او په موټروي چې د دې ان مدینی ته نه بورډ لګیدل دی طریق مر الظهران حتی لغبو چې خستړي شو جی نو ما ورپسې منډه کړه حتی اخذته مني ولا فجئت بها الى ابي طلحه مراويسا وبعث بها النبي صلى الله عليه وسلم بوركها نو دې پیغمبر علیہ السلام ته لګل د دې اوسه ورکه دینه کوناټي د کوناټو خبره ایسا د پتون پرې د کوناټي وفقذا پتونان وقبلوا حضرت قبول کو چلو دا اقبل قطاده روایت ته یعنی دې درس پات شو انور صحابه نبی علیہ السلام سره مخ روانو جی وراکه دان نظرا کې انکار وکړ فسالم روحه ارمحته وغوښته انکار وکړ ثم شهد فاخذوهم خوراک دې خستا الله تعالی درکړې دي خرس کې جی حضرت کی کتاب صحیح مال راکې دا صرف تطیب النفوس په خاطرو ٹھیک شو کنه مخکې التصید علی الجبال الکه په غرونو باندې ښکار کول پس کنه زکه چې دا مرغې خو په دې غرونو کې یوسف په دې غرونو کې اعلی شی غرونو کې مقصد دغه یو صحابي وي منګه صحابه ټول روانو نو ګورخر منګه وکړه په نور نشوتلې په دې غر باندې سما ډېر قوت او نزلار ما شیخ کا کرام را اتقادسهم وبي قال حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي قال حدثني ابن وهب قال كنا عمرو ان ابانا حدثه عن نافع مولى ابي قتاده وابي صالح مولى امتي سمعت ابا قتاده اكثر روایت کے خصوصا الفاظ بدل دي فيما بين مكه والمدينه وهم مسلمون كنتم عن النبي تسترشوا كنتم عن النبي صلى الله عليه وسلم زم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره فيما بين مكه والمدينه د مکه او د مدینه په منځ کې هم محرمون وانا هل ای په احرام کې او آزادم علا پرسیز بصور په خلاص وكنت رقا على الجبال او مزدیر خاتون کې په غرونو باندې رقا په معنا ده مبالغه ده فر رقی س ډیر خاتون کې وما په غرونو باندې وبینان علی ذالک من په دغه حالت باندې ازرایت الناس متشوفینا دشن او می کتر خلق بدون کې اوسیستا متشوفینا پوښتنه مولوی سیوا اوسم ګورا عربی کې خلک شوف ته دوی کنه دا شوفاده اینو ګورا تا متشوفینا الاشن کتون کې اوسیستا اپا دې کوی کړه ها ګوره صحابو نه اشاره کړي او نه دلالت کړو ودا سې دي موږ خبر اغي ورته د حمار وشتي فقالو اغي ورته هو ماره ته د سدي چې څنګه دغه دینو فقلت لهم ناولوني صوتي فقالوا لا نعلمك عليه فنزلت فاخذته ثم ضربت في اثره فلم يكن الى ذاك حتى وقفته فاتيت لهم فقلت لهم قوموا فاحتملوا قالوا لا نمسه فحمته حتى جئتم فيه فابى بعضهم وقال بعضهم فقلت انا استوقف لكم النبي صلى الله عليه وسلم نما ورته انا استوقف سنتي د طلب ده وقوف چې کم ده کنه پوي ته وي ولا تقف ما ليس لك معنا به څنګه کوي انا استوقف لكم النبي ز تاسو لپاره د دې وخت معلومات کوم د پیغمبر صاحب نه
ابقیه معکم من الشیء سشتے فقال كلوا وهو أطعمكموه الله. باب قول الله تعالى وحل لكم صيد البحر وقال وما صيده ما أصيد وطعامه ما أرماده وقال أبو بكر گورا احل لکم صید البحر توجه کوا دا موږ مخکې ویل دا مسله چې صید البحر څه حکم دی نو امام شافعی علیه رحمت فرمایي چې سپه او خنزیر ضفدع دین علاوه کل شین حلال بعضی ائمه حضرات فرمایي چې قیاس وکاو په بر باندې کل شین فی البر حلال فهو فی البحر حلال نو لکه انسان دلته نخوري خنزیر دلته نخوري ماران نخوري دا دریاب حرام اغه نه علاوه حلال دي ځکه سید البحر مطلق ذکر دی واما عند الاحناف فقط مې حلال دی او نور حلال ندي او دغه دلیل دا دی احل لنا المیتتان نسجری السمك والجراد قاصد کنا احل لنا الدمان سجری جی او دا سوزونه چې کوم دي دا موږ د پاره چې دي دا حلال دي احل لكم صيد البحر صيد البحر جی السلام علیکم اوس یو مې دي چې غیتا طوافي مې وي طوافي هغه مې ته وایي چې وبو کې دنه مړ دی اوس دا پته نشته چې اسباب د مرګ سدي دا شوافی حضرات فرمایي چې دا حلال دی او کلوا واشربوا من رزق الله ولا تاسوا في الارض مفسدين واما عندنا سمک الطائف فی چکم دی نو دا جائز نه دی او پاغي باندې ابي داود شریف جلد ثانی 178 صفحه کی حدیث موجود دی باب قول الله تعالی احل لكم صيد البحر وقال عمر صيده ما اصطيد وطعامه ما رمى به ما شاء الله او دې کې اشکال نشته ښا صید هغه سیس ته وی مستیدا چې هغه ته په خپل ښکار کې په ماشين وغیرہ سره کندو وغیرہ سره او طعامه ما رمى به دي او خوراک ما رمى دي ما دغه شو سیلاب کې مې را روانو سیلاب چپ بار تراله مېال د ورته ورته په بوټو کې ورخاطه دا ما رماش دا تعالی لپاره حلال دي جی وقال ابو بكر اصابي حرام وقال ابن عباس طعامه ميتة الا ما قدر دا ګوره دا حدیث باب فی اکل الطافی من السمك ابي داود 178 صفحه نو بیا دې ځکه حدیث سے عبد الله سے فرمائے جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ما القى البحر یو ازدکا هر هغه شی چې دریاب یو ورځي او جزر عنه یو بتی کوزشی نو پکلو خره وما مات فيه هر هغه شی چې دریاب کې مرشي وطفا او برب چکر وی فلا تاكلوه نو مخره اگر چې ابي داود په دې حدیث جرح کړی دا لیکن دا مؤید په نور روایتو سره دی او تفصیلی جرح جواب ستا په دې حاجه کې شته او چې کله رڼا ملاو چې بیا به وګوره جی وقال ابن عباس طعامه ميتة الا ما قذرت منها ونه شو کنه نو ابن عباس طعامه ميتة ده ها معنی یاد ہے کہ طعام میتہ ده خطا نشو ګور طعام میتہ ده کوم میتہ وهلرنل میتتان وایته چې مردار ده طعام مردار ده خو ډیر بوج دي خيږي بیا ما الا ما قذرت منها یو داسې شی دی چې ستر تبان کې کنه بیا مخره انو هر څه طعامو میتتون دی وهلرنل میتتان ده والجریس لا تاكل اليهود ونحن ناكله دا جریس یو قسم مې دی دته څوک مار مې وي او څوک صبر شکل وي نو دا يهوديان نه خوري مونږه خورو خولان ځان دې بچ کوا مار مې د مار په شکل یو دغونه جی وقال ابو شريح صاحب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء في البحر مذبوح وقال كل شيء في البحر مذبوح معنی یاد شو
هر هغه شی چې په دریاب کې حلال کړی شوی دی معنی څه جو هي خړل شي ته زبې ته محتاج نه دی معنی دا ولې دا چې ته به یو حلالو ما حلال کړی شوی دی نو الله خو حلال وي نو معنی دا تعالی بغیر د زبې نه حلال دی وشي کنه اما تیرو د دریابي پرندې دي چې بار الوزي بر الوزي نو دا غي لپاره حکم خدا غر چې یزبه له کام پرندې چې دي دا دغه حکم دی جی لکه ما اطاعتوی چې سید الانهار وقلات السیل توجه کرنا سید الانهار الک احکاد د نهرونو وقلات السیل وجو کنا او هغه احکاد د دوغلونو قلات السیل پیږي کنه سیل سیلابی ته وي قلات دوغله سیلاب راشي کنه او دې په دې وبو کې دوغلی وکي او بیا پای کې سميه وغیرہ پاتې شي یا لکه ګور دریاب کې غټي 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 وي وشي دریاب وبراله پای کې مېو اے وبکمې شي خو په غټو کې زې په دې دوغلی وی کنه پای دوغلو کې وب پاتې شي او پای کې مېو وردا طالبان حلال دي قلات السلمان پېشي ها اسید بحر ایداخ کاری دریاب اخکار دریاب دی او جی من كل تاكل لحما طريا هر یو نو باسي نو کیا غسید الانهار دی او کې قلات السیل دی قلات من دوغل ګره خان یا ساته چلو وای سوشو حسن بصری علی سرجن په یو زین باندې من جلود کلاب الماء چاغه زین جوړ کړ شو دغه سرمنه د سپونه واغه سپی چغه دریابیو نشاره ست شو دریابی سپی حلال دی مګوي دریابی سپی مردار دی ځکه هر یو شی بغیر د مینه مردار دی نو کته وای چې د سپی چې مردار او دای سرمنه زین څنګه جوړ شو الکه کله ها بن زاد بغه فقط طهور نو دام رنگ شو نو پاک شو جی امام شافعی سے فرمایي لو ان علی اکل الزفادی که چر زما خزه او ماشومان مان چندخي غواړي لا طعمتم نخرم به کنه خدا چندخه ناروا ده خلاف للجمهور دا جمهور خلاف دي چندخه مخرخه چنيان خوري پوزو ته وګور ها او حسن بصری د شمسته په خورلو باندې باس نه وکړي سلوفا به شمسته دی بو شعر او ها پوه شو کنه ان سو کو چې دا حلال دي او ته به نو خريسان خورا کار دریاب و انسان نصرانی او یهودیون موجود و مجوسیون ها فی المری ذبح الخمر النینان و الشمس ګوره ځان به پوکه ها مری نوم د شراب دی اوسې شراب جوړ بکړ خلکو نو پای شرابو کې به بیا مالګه واچوله او پاری کې به بیا مې وټوک مې بم پکې واچو او بیا به کوم ځکه نه نور تکي خوده شو نو هغه شراب پکې به مې وټوکل شو وا بچول شو او مالګه پکې واچوله بیا به نور تکي خوده شو نو هغه شرابونه به یو مقوی قسم دوی جوړه شو خوشوي لکه سرکشوا نو چې شراب خپل هيئتنا ماهیتنا خارج شي نو بیا غو پاک دي نو معنی دا قال ابو الدرداء فی المری هغه شرابو کې کم شراب النینان و الشمس ذبح بس فی المری په مری کې څه ذبح الخمر سمانا پاکواله د شرابو دی معنا پاکواله د شرابو سشله فاعل سره انینان و الشمس او نینان جمع د نون ده انون سته نون والقلم و ما يسرون دوی نو مان انینان مئی و شمس نور معنی شو المری مریشد مری چه ده ذبح الخمر علالول د شرابو پاکول د شرابو سشه ده انینان و شمس مئی دی او نور ده شراب مری اغه سوی
چې ته ویخو شراب پکې نمک ڈالو مچھلیاں کاٹ کاٹ کے ڈال دو پھر دھوپ میں رکھ لو پھر اس کے اندر جمود آ جاتا ہے پھر یہ مقوی بن جاتا ہے کھاؤ پیو مزے کرو دا حدیث مګه مخ ویلا جيش الخبط او دې تذکوي چې صحابه کرام ډیر وګی شو یو صحابي پکې شپږو خانه لال کړو خو بیا ونه شو او بیا هغه مې چې راغی انبر او یو میاش یا پیزره سي خړل هغه دوه روایتونه ټول اقتصید شابه اوس بعض خلک وي چې دا ګوره بحر میتن د دریاب د انبر چې غرزول خدا غو میتو نو طافیو کړه منګو نکبت غرزول وو چې وې غوځو مرچ کنه مړ په لپاس نو غرزول دی جی طافی نه دی قد مر شابه پینځه پرانه پاتې شابه بعثنا وای ها بعثنا النبي من لګلو پیغمبر علی السلام 300 کسان راکن شاه سوار و امیرنا ابو عبیده نرصد عیرا لقریش مګه انتظار کو یو لخر یو قافله د قریشو ایلتلو مګه پانی خوړلې نو زکای ته جيش الخبط وي ودهنا بودکه او منګه ځان خپي مخپي غړول دغه په چربې باندې حتا صلحت اجسامنا چې خطر شو بدنونه زمونږه سم غړو کنه ذلعن یو پخته ها من کی یو مرګره او چې داینو قیس ابن سعد ابن عباد الانصاری اغي علال کړو دریو خان بیا دریو خان ثم ناو ابو عبیده جی باب د بیان د خوراک د مولخانو دا یو خاص قسم مولخ دی ښا او هلن میتتان الدمان وای کنه او مثلا شو دا خوري شو او دی جرات ته جرات ولي وي ځکه دا جرات مشتق د جرده نه دی او جرده تجرید بربندولو ته وي دا مولخان چې کله په فصل راشي کنه دا پانی ول اخري انو خالص منډوي پاتش کله کله دا عذابي د غنم په موسم باندې راځي پانی اخري سره غنم هغه وګي ونه پاتشي دا لوی عذابي ځکه ته جرات وي دا الله دې ښا خواص دې مې ته تونو خو یو امر آنیت المجوس والمیتا د مجوسیانو لوخي او د مردار ذکر اقا حدیث ته جمع کې تاوي د مجوسیانو لوخي کې چرته پويږي چې د شراب او د خنزیرانو کې استعمالي کې نه به استعماله او کې پويږي چې د عام دین بیا خیر دی خو چې اجتناب ته کوي خدای علماء دیوبند دالوم دیوبند 100 سال جشن چو علما روانو په یو ریل کې شیخ محترم خو علماء مونږ ټول نه روان نو چې کله مونږ د هندستان په دې دغه باندې پټیشنر لو نو دې هندوان دې سکانو مونږ له گیفټونه ډالر راوړل میوي چې دا پنجاب پاکستان علما دي کنه او لوی لوی تحفه به راوړل کېلې راوړل چا بسر راوړل چا بسر راوړل دې حضرات باغستي لوی لوی علما شیخ ما نه غسته ما رجرا کما بس ما بناسه ارماته یو مفتی سے وی چې دا خو حلال دي کنه شیخ د هیل او د حرمت خبر نه د ایمان او د غیرت خبر نه دې حلال ګڼن خو زما ایمان او غیرت دا نه غواړي چې یو هندو ته او سکت لاس داسې کړ اعظم مرن خو نه مور راغلی د کوره از په پیسې لرم زمزان له واخلم وای چلو وای کوشنی خو ځه
يا رسول الله إن بأرض أهل الكتاب فنأخذ ثانية وبأرض صيد الصيد بالصوت والصيد بكلب المعلم وبكلب الذي ليس بمعلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت أنكم بأرض أهل الكتاب فلا تأكلوا في آنية إلا أن لا تجدوا بدا فإن لم تجدوا فأكلوا وكلوا أما ما ذكرت أنكم بأرض صيد فما صدت بقولك فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك المعلم فاذكر اسم الله وكل وما صدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت زکاتو فکل کچر حلال لیکن اخرى کنی مردار دو ورده شابت سے دا هذا والحدیث السابع عشرین سوشو واللسم دا ثلاثیاتو نشو ما شاء الله دا امام بخاری دا ثلاثیاتو نو واللسم شو لما امسو یوم فتح خیبرہ ہر کچ ما خام کدوی پرز فتح خیبر او قدو امیران دوی بلک زی پزی اورونا کټوانی کنا اورونا زی پزی او پکې دا خرونا لال کړو دا غوي خړ کې دي خړ کې دا قال نبی صلی الله علیه وسلم علامه اوقتم النيران دا اور پس شل بلاوي قالوا هم الخمر الانسيه دا کورونه دا خرونا چکم په کورونو کې دي کنه هم خرونا دا خرونو غوخي دي بیاریقو ما فيها توی کہتے کٹو کی جسدی وقصرو قدورا کٹوئے ماتے کہے فقام رجل من القوم یو سڑی وی نوریق مافیا ونفصلها اللہ پیغمبر وغی غبا قربانی کو مردارشوی خدا کٹوئے خو مولا پیا با پکاری شی نو کستا اجازت تی نو وقی تیو وردو کٹوئے بزان بیاوی زو پاکی بشی فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوزاک وی دغسیو کہنو سمان شوا او ایزینو معلومه شوا چلکا د مجوس او د آل کتاب لوخی چې کوم کې ګنده خوراکونه بشرطی کې چې حرام ني لوخي ویزي نو دغه استعمال صالح پر پاکيږي شابه مخکې ده خیره سره